बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। عصباتو کې خبره روانه وه. تاسو ته ما تقسیم کړی و چې عصبه په دوه قسمه دي، یو عصبه سببي دي، یو عصبه نسبي دي. عصبه نسبي درې قسمه دي، یو عصبه بنفسه دي، بل عصبه بغیره دي، او بل عصبه مع غیره دي. په عصبه بنفسه کې خبره شوې وه چې عصبه بنفسه چاته وي؟ هر هغه مذکر ته وي چې د مړي سره نسبت راځي، زنانه په منځ کې نه وي. دا تعریف څلور قسمونه او د عصبه بنفسه. اول جز د میت بچی زامن، دویم اصل د میت اب او جد، دریم جز د پلار ورونه، او دریم جز د نیکه ترونه. دا څلور قسمونه چې سړی مړ شي او ذوی الفروض حصې واخلي، او دا څلور واړه قسمونه عصبات دي. یا به ترجیح کم یو قسم ته ورکوي چې میراث اول ته ورکوي؟ نو دې کې دوه خبرې وي. اوله خبره دا ده فالاقرب ثم الاقرب، چا درجه نږدې نو هغه به مخکې. او نو اول جز د میتو، او بیا اصل د میتو، بیا جز د پلارو، بیا جز د نیکو. یو صورت د ترجیح خدا و، او دویم صورت د ترجیح دا و چې قوت د قرابت ته به کتلی شي. چې کم د مړي سره په یوه رشته وي هغه ضعیفه دی، چې کم په دوو رشتو وي هغه قوي دی. صحیح شو؟ یو داسې ورور وي چې د مور او پلار کې ورسره شریک وي، یو هغه چې صرف پلار کې ورسره شریک وي. نو ترجیح به کم ورور له ورکوي؟ مور او پلار کې شریک. یو هغه تره دی چې مور او پلار تره دی، یعنی ستا د پلار رور دی خو د مور او پلار نه ورور دی. او بل تره دی داسې دی چې د پلار رور دی خو میرنی ورور دی. نو هغه به وروسته کې دا خبرې تېرې شوې که نه؟ اوس دویمه خبره عصبه بغیره. عصبه بالغیر هم ورته وایي. دا اصل کې ذوی الفروض دي، ښځې دي، ذوی الفروض دي، خو دا د ورونو د وجې نه چې کوم دی عصبه ګرځي، دې ته عصبه بغیره وایي. څه ورته وایي؟ د غیر د وجې نه عصبه ګرځېدلي دي، په خپله عصبه نه دي، په خپله ذوی الفروض دي. نو فاربع من النسوة، دا څلور ښځې دي. بنته ده، دویم بنت الابن، دریم اخت لابن و امن، دریم اخت لابن. بنتم ذوی الفروض ده، بنت الابن هم ذوی الفروض، اخت لابن و امن اخت لابن، دا ټول ذوی الفروض دي. وهن اللاتی، دا هغه ښځې دي فرضهن نسب، چې حصه د هغوی نسب دی و ثلثان دي. که یوه وه نو نسب دی، او که دوه وي یا زیاتې وي نو ثلثان دي. هلکه پرې پوه شئ؟ یسرنا عصبة باخوتهن، په ورونو دا عصبه ګرځي. کما ذکرنا فی حالاتهن، لکه دا حالاتو کې موږ ذکر کړو. یجعل الاخوات مال، یجعل الاخوات څنګه دی مال بنات، یا تاسې چې کوم دی دا خویندې په ورونو باندې عصبه کېږي، یعنی د دې ورونو د وجې نه دا چې کوم دی عصبه ګرځي. هلکه پرې پوه شئ؟
نو دا عصبه ګرځي باخوتهن په ورونو خپلو. کما ذکرنا پیر ومن لا فرض لها من الاناس، هغه چې فرض ورته نه د زنانهونه. واخوها عصبة، ورور عصبی لا تسیر عصبة باخیها، ورور دا عصبه نه ګرځي. کما ښځه داسې ده چې ذوی الفروضو کې نشته، هغه په ورور عصبه نه ګرځي. کالعم والعمه، لکه تره او ترور، د پلار خور او ورور دي، نو تره د عصباتو نه دی او ترور څه نه کېږي، ځکه ذوی الفروض نه نه ده، نو د ورور سره عصبه هم نه ګرځي. المال كله للعم، مال ټول د چا دی؟ دون العمه. هلکه دا مو پېژنده. عصبه بغیره چاته وایي؟ هغې ذوی الفروض زنانو ته وایي چې د ورونو د وجې نه دا عصبه شي. هغه څلور دي. بنته ده، نو چې د سړي زوی و نو بنته بیا عصبه شوه، للذکر مثل حظ الانثیین. بنت الابن ذوی الفروض ده، خو چې ورور یې و نو بیا عصبه شو، للذکر مثل حظ الانثیین. اخت لابن و من ذوی الفروض ده، یوې ته نصف دی او دوو ته ثلثان دي. اخت لابن دا ذوی الفروض دي، یوې ته نصف دی او دوو ته ثلثان دي، او چې ورور یې و بیا عصبه شو. و اما العصبة مع غیری، هر چې عصبه د غیر سره ده، لکه په پوه شي هغه عصبه بغیره و، دا عصبه مع الغیر یا عصبه مع غیره، د بل سره عصبه دي. فکل انثى، هر هغې زنانه ته وایي تسیر عصبه مع انثى اخرى، د بلې ښځې سره عصبه شي. کالاخت مع البنت، لکه خور د لور سره، لما ذکرنا چې مخکې موږ ذکر خور لابن او یا امن یا لابن، دا د ذوی الفروض نه ده. په هغه صورت کې چې د مړي لور نه وي، چې لور یې ونه بیا عصبه ده، دې ته عصبه مع غیره وایي. نشي عصبه بغیره او عصبه مع غیره کې په فرق پوه شئ. څه دي؟ او عصبه مع غیره دا خو اسانه ده. فرق پکې دا دی چې عصبه بغیره چې د چا د وجې نه عصبه شوې ده، هغه مذکر دی، ځکه هغه جنکۍ د ورونو د وجې نه عصبه شوي. او عصبه مع غیره دې ته وایي چې دا د چا د وجې نه عصبه شوي دي، هغه مؤنث دي. هلکه پې پوه شئ. دلته هغه حدیث راواخلئ چې اجعلوا الاخوات مع البنات عصبة، خویندې د مړي د لوریانو سره عصبه کوي. تاسو په دې خبره باندې پوه شئ. و آخر العصبات مولا العتاقه، دا درې تقسیمه مې تاسو ته وکړو: عصبه بنفسه، عصبه بغیره، عصبه مع غیره. عصبه بنفسه څلور ډلې وي، عصبه بغیره څلور ډلې د زنانه وي، او عصبه مع غیره دوه ډلې وي. هلکه به پوه شئ څو وي؟ اخت لابن و من او اخت لابن، نو ټول لس شو. څو شو؟ دې ته عصبه نسبی وایي. دیم نمبر عصبه سببی. و آخر العصبات مولا العتاقه، اخر د عصباتو مولا د عتاقې دی. عتاقه زاده ته وایي، مولا آقا ته وایي، سردار ته، بادار ته. مولا د معتق، یو سړی را پاسې د غلام آزاد او بس غلام کاروبار شروع کو، پیسې وګټلې، ځکه د خپل لاس خاوند شه کنه، او بس ایسته بله ورځ مړ شو، بس نور څوک یې نشته دی، نو دا پیسې به د دې موتقي چې چا آزاد کړی دی ته دا عصبه دی، او عصبه سببي دی، نسبي خو نه دی کنه. هلکه پې پوه شئ. که مولا العتاقه دا موتق نه و، نو بیا به یې چاله ورکې. ثم عصبته، بیا به د دې موتق عصبه او د موتق بچو ته به یې ورکې، که هغه نو پلار ته به یې ورکې او نیکه ته، که هغه نه ورونو ته، که هغه نه ترونو د موتق ته. علی الترتیب الذي، په هغه ترتیب ذکرنا چې موږ ذکر کړ، چې قول علیه السلام د وجه د دې قول د نبی الولاء لحمة کلحمة النسب، ولام رشته ده لکه رشته د نسب چې څنګه ده. هلکه ته ما ته را مرکز راکړه چې زه درته دا نقشه جوړه کړم د عصباتو.
چې تاسو ته کار اسانه شي. عصبات اول دو قسم دي، سببي نسبي. سببي هغه ته وایي چې تعلق د مړي سره په نسب نه وي، په سببي. دا یو قسم دی بس، مولا العتاقه. خبر اخلاص. دویم نمبر نسبی. نسبی بیا په درې قسم دي، عصبه بنفسه عصبه مع غیره. الکه په پوه شئ عصبه بنفسه تعریف میں دلته وکړه چې چاته وایي هغه مذکر ته وایي چې په مړي ته په نسبت کې زنانه نه. دا سلور دي. څو دي؟ سلور دي. جزء میت اصله جزء ابي او جزء په تفصیل تاسو پوهیږئ که دا څلور. عصبه بغیره چاته وایي هغې زنانو ته وایي چې د ورونو د وجې نه عصبه شوي. دا په څلور قسمه دي. څو دي؟ یو بنته ده، دریم بنت الابن، دریم اخت اعیانی، او دریم اخت علاتی. څلور دا شو، څلور هغه اته. او دا عصبه ما غیره چاته وایي چې د زنانه د وجې نه عصبې ګرځېدلي. چا د وجې نه؟ د لور د وجې نه. اخت لابن و امن دا یوه شوه، او اخت لابن دا دوه شوه. لکه پې پوه شئ د بنتې د وجې نه دا دغه دي عصبه دي، کنې چې ځان له ذوي الفروض دي. خدای دې وکړي چې تاسو پې پوه شوي. هلکه بله مسله ده، ما ته وګورئ چې مولا العتاقه د معتق مولا دا وارث دی او عصبه دی چې کله معتق مړ شي. په دې خو پوه شئ چې معتق مړ شو، معتق د ده نه مخکې مړ شي، معتق نو، اوس به دا میراث چا ته ورکې؟ دا میراث به د معتق رشته دارانو ته ورکې، عصبه وته. خو ګورئ د معتق په رشته دارانو کې به مذکرو له ورکې، مؤنثو پکې حصه نشته. سړی مړ شي خو د ده په مال کې د مذکر حصه هم کېږي او د مؤنث دواړو پکې کېږي. خو چې کله سړی مړ و او دته د غلام آزاد شوي غلام میراث راغی، نو دا میراث به په سړو عصباتو تقسیمې، په ښځو پکې نه کېږي. هلکه پې پوه نه شئ. ګورئ ولا شیء او شی نشته للاناس زنانو لره من ورثة الموتق چې هغه وارثان د موتقي د هغې په قسم نشته په دې ولا کې. لقول علیه السلام ځکه نبی علیه السلام وایي لیس للنساء من الولا، نشته ښځو دپاره ولا پېژنئ دا د معتق میراث چې معتق ته رانقل شي دې ته ولا وایي. نو د زنانو په دې کې څه حصه نشته. الا ما نبی علیہ السلام وی لیس للنساء من الولا، د ښځو ولا نشته الا ما اعتقنا، مگر هغه ولا د ورته چې خپله ښځه راپاڅېږي او یو غلام یې خپلي او هغه آزاد کړي. هغه غلام مړ شه نو ډایرکټ دې ښځې ته میراث راځي، خپل یې آزاد کړی. چې بل چا آزاد که پلار یې آزاد که نو هغه دې ته نه راځي. او اعتق من اعتقنا دا دویم صورت. اعتقه آزاد کی من هغه څوک اعتقنا چې دی آزاد کړی. ښځه راپاڅېده غلام یې آزاد.
هغه غلام کاروبار شروع بس هغه یو غلام واخیسته او هغه آزاد کا دا موتق المعتق څه شو نو دا موتق المعتق مړ شو نو د ولا به د معتق ترازی کنه چې د خزې چې کوم غلام آزاد کړي هغه مړ دی نو بیا به خزې ترازی الکه په پوی نشي او کاتبنا او کاتب من کاتبنا یا خزر ولاړ شي دی غلام سره کتابت وکړي چې 100 روپۍ د کله راوړي ته آزاد دي خزې غلام 100 روپۍ راوړي او آزاد چې هغه غلام مړ شو میراث به خزې ترازی یا دا غلام چې دا مکاتبه ور سره وکړه آزاد چې دبل سره مکاتب کوه هغه مړ شو دا بیا نشته دی خزې ته راځي او کاتب من کاتب څو صورت شو څلور پنځم او دبرنا یا خزه دسی چلو کی چې غلام مدبر کی مدبر دی ته وای چې ورته وای چې زما د مرګ نه وروسته به ته آزاد ما ته وګورئ نو چې هغه غلام مړ شو آزاد شو او بیا مړ شو نو میراث به دی خزې ته راځي تاسو به وای چې دا خو به ال ازادي کې چې خزه مړ شي کنه نو دی خزې ته میراث څنګه راځي ما ته وګورئ د میراث مسله دا ده چې سړی د دین نه واوړي نو دا په حکم د میت کې دی په حکم د چا کې دی مثلا داسې چل وشي ښځه ووایي غلام ته چې زما د مرګ نه وروسته ته آزاد یې او بیا دا ښځه مرتده شي نعوذ بالله اسلام نه واوړي کافره شي بس داسې ده لکه مړه چې شوه نو غلام آزاد شي صحیح شوه اوس دا ښځه بیرته را واپس مسلمانه شي نه غلام خو آزاد شوی دی څه وخت وروسته هغه پیسې وګټلې او هغه مړ شو نو دا مال بیا دې ښځې ته راځي دبرنا او دبر من دبرنا یا مدبر کې هغه څوک چې دې ښځو مدبر کړی دې چې کوم غلام مدبر کړی د هغه بل مدبر کې و هغه مړ شي او د هغه مال پاتې شي دې سړي ته او سړی نشته نو دې ښځې له راځي او جر ولا موتقهن او موتقهن دا بلا مسله ده یا راکش کی میراث ته موتق یا د موتق الموتق میراث راکش کی خدای دې وکړي چې تاسو په پوه شئ کنه پوهېږئ نو زه نور څه وکړم ښه سبق مې هم درته وویلی و نور به زه څه وکړم ما ته وګورئ د یو ښځې غلام دی او د دې ښځې په اجازت یې د یوې آزاد شوې وینځې سره نکاح وکړه وینځ آزاده شوې ده خو دې غلام ورسره د دې مالک په اجازت څه وکړه او بس د هغې نه زوی پیدا شه څوک دې پیدا شه زوی نو دا زوی د مور تابع دی او آزاد دی او دا مور چا آزاده کړې وه سړي آزاده کړې وه چاته چا آزاده کړې وه نو که دا زوی مړ شو د دې ښځې نو دا میراث یې چاله ځي دا مور یې چې چا آزاده کړې ده هغه له ځي چاله ځي مور یې چې چا ده اوس دا ښځه راپاڅېږي د دې غلام مالکه دا غلام آزاد کړي نو چې غلام یې آزاد که نو اوس د دې بچي میراث به هغه موثق الام ته نه ځي بلکې د خپل پلار له به راځي پوه شئ پې نو او پلار یې مړ دی دې ښځې چې دا غلام آزاد که دا مړ دی او بچی یې شته او بچی یې وروسته مړ شو مال ته پاتې شو نو دا به اوس دې ښځې له راځي او جر ولاء موتقهن یا یې راکش که میراث د خپل موتق هغه میراث خو بل ځای لته که نه د ښځې آزادونکي لته هغه راکش که د چا ته موتق ته غلام ته او د هغه په وساطت دی لره او موتقهن او موتقهن او یا چې کوم دی راکش کی میراث د موتق الموتق د چا دا غلام چې دی آزاد که دا غلام چې دی آزاد که دا کاروبار شروع کی چلو کی دا بس یو غلام واخلی او یو غلام چې کوم واخلی هغه د ده په اذن باندې د یو آزاد شوي وینځې سره نکاح وکړي او بچی پیدا شي نو د هغې میراث به چاله ځي چا چې وینځ آزاده کړې ده ځکه پلار خو غلام دی که نه
نو راولاړ شي دا موثق د دې ښځې موثق چې کوم دی د خپل غلام آزاد کړي. نو څه چلې وکړو؟ د دې بچي میراث یې د خپل موثق ته راوړو. اوس دی نشته نو دې موثق ته به راځي چې ښځې آزاد کړي، هغه هم نشته نو دې ښځې ته به راځي. او جر ولا او موثق یا راکش کې میراث ته موثق الموثق بس دی. خدای دې وکړي چې تاسو پکې سوچ وکړئ، که پوه نه شئ بیا تپوس وکړئ. یعنې د ښځې دپاره په ولا کې حصه نشته. دا 8 صورتونه دي چې ښځې لا په ولا کې حصه شته. یو دا چې غلام آزاد کړي، یو دا چې د دې آزاد شوی غلام آزاد کړي، یو دریم دا چې دا غلام مکاتب کړي، څلورم دا چې دې آزاد شوی غلام به عقد کتابت وکړي، پنځم دا چې دې غلام مدبر کړي، شپږم دا چې د دې غلام چې کومې مدبر کړی و آزاد شوی هغه بل څوک مدبر کړي، اووم دا دی چې د خپل موثق ولا راکش کړي، او اتم دا دی چې د خپل موثق د معتق ولا راکش کړي. په دې 2 صورتونو کې د ښځې په ولا کې حصه شته او د دې نه علاوه یې نشته. بس